بسم الله الرحمن الرحیم. د ریویټ آرکیټیکچر لومړنۍ ورځ موږ او تاسو سره تر ټولو مهمه خبر دا ده چې موږ او تاسو ریویټ آرکیټیکچر پروګرام وپیژنو، د هغې په ځینې وړتیاو خبرې وکړو او د دې سره کوم کارونه موږ په دې کې کوی سو. بیا وروسته له هغې نه دا ده چې دا پروګرام موږ په خپلو کمپیوټرو کې نصب کړو او فعاله یې کړو، اکټیویټ یې کړو. ریویټ آرکیټیکچر هم د همغې کمپنۍ یو محصول ده، کومې کمپنۍ چې اټوکیټ پروګرام جوړ کړی دا د اټوډیسک کمپنۍ محصول ده. او دا اگر که موږ او تاسې پوهیږو چې په خپله اټوکیټ هم د 3D وړتیا لري، اټوکیټ کولی شي چې 3D موډلونه جوړ کړي، خو ستونزه دلته دا ده چې په اټوکیټ کې چې کومه 3D ده هغه مینوال 3D ده، معنا دا چې هغه کې به هر څه موږ په خپله جوړوو. فرضاً که موږ او تاسې یو مهندسي پلان کې جوړوو او هغه 3D کوو، نو په هغې 3D کې له دروازې او له کړکۍ نه نیولې تر د دروازې قلفکه پورې به ټول په لاس جوړېږي. بله خبره دا ده چې د اټوکیټ پروسه ډېره وختګیره ده، وخت ډېر زیات په بر کې نیسي تر څو موږ یو شی جوړوو. نو بیا وروسته اټوډیسک کمپنۍ داسې فیصله وکړه چې خاص و خاص د هغو کسانو لپاره چې په ارکیټیکچر کې کار کوي، یعنې مهندسي پلانونه جوړوي، نو یو 3D پروګرام جوړ کړي. که نه په اټوکیټ کې خو موږ میکانیکل لپاره هم 3D یانې جوړوی شو، د برخه کې مطلب پروژهجاتو هر شي کې چې وغواړو موږ 3D جوړوی شو. لیکن دا بیا خاص د مهندسانو لپاره جوړ کړي چې دوی خاص دا ساختماني کارونه کوي. بیا په دې کې تیارې آماده کړکیګانې او آماده لینډسکیپ او آماده دروازې او دغه هر څه یې آماده پکې جوړ کړي چې دا وخت کم ونیسي. باقي دقت یې د اټوکیټ غونته ده او د اټوکیټ سره تر ټولو ښه راکړه درکړه لري. د اټوکیټ نه پلان راوړل او اټوکیټ ته پلان استولو دا خبرې په ډېره ښه وجه کې کېږي، ځکه چې دا دواړه یو فارمیټ سپورټ کوي. په ریویټ کې موږ او تاسې کولی شو چې 3D برابره کړو، د 3D نه وروسته موږ او تاسې رینډر واخلو، په همدې توګه موږ او تاسې ښه ښایسته لایټینګ کولی شو چې مطلب شپې رینډر واخلو. او په ریویټ کې موږ او تاسې کولی شو د واک ترو په نامه انیمیشن برابر کړو. دا کوم پلان هم چې برابر کړی ده دا موږ د انیمیشن په شکل سره څه کړو وړاندې کړو، دا کار پکې ترسره کېږي. ریویټ د یوه کتاب په شکل عمل کوي، لکه ډېرې سافټویر شاید موږ او تاسې سره ایسې ټاکلې ساحې ته د تګ لپاره یا د ټاکلې ساحې د کتو لپاره موږ مختلفو کمانډو نه کار واخلو، خو ریویټ د یو کتاب په شان دی. ته چې هر فیز نوی جوړوي په دې کتاب کې یوه ورقه اضافه کېږي. لکه نن ته په پلان باندې کار کوې، چې کله تا پلان باندې کار شروع کړه په دې کتاب کې یوه ورقه اضافه شو. کله چې ته د دغه خپل موډل نما ته لاړې نو هلته یوه بله ورقه اضافه شو. کله چې ته 3D ته لاړې نو یو بله ورقه اضافه شوه. کله چې تا سیکشن واخیسته نو یو بله ورقه اضافه شوه. رینډر دې واخیسته دا بله ورقه اضافه شوه. دغه ټولې ورقې په پروجیکټ براوزر کې ثبت چې هر یوې ته یې ته وغواړې ورشي، کوی شي رینیم یې کړي، کلیک پرې وکړه، همغې ساحې ته دې بیایي. نو دا د یو کتاب په شانتې عمل کوي چې هرې ساحې ته ته تګ وغواړې، فقط د همغه په نوم کلیک وکړه، همغې ته تا بیایي. بله خبره دا ده چې په ریویټ کې کار د لیولو په اساس باندې ده. لکه که زه یوه نمونه پروژه چې تیاره په ریویټ کې د انسټالیشن سره راځي خلاصه کړم، دلته لیول په دې معنی چې طبقه په طبقه مونږ کار کوو او هر شي ته باید یو پلیټفارم مونږ واچو، یو بیس، یو مستوي باید ورته عیار کړو. د تهداب لپاره باید مونږ بیل مستوي ولرو، د فرش لپاره بیل مستوي ولرو، پلنټ ته بیل مستوي ولرو، د اول منزل چت ته بیل مستوي ولرو، دوم منزل ته بیل مستوي، ځکه مونږ هر پلان ته چې ځو باید د همدغه مستوي په اساس مخکې لاړ شو. که مونږ کوم بل ځای ته لاړ شو بیا ویزیبیلیټي نه وي. دلته تاسو وګورئ، دغه چې تاسو ګورئ دې ته پروجیکټ براوزر وایي. تقریبا ټول ریویټ له همدې ځای کنټرولېږي. فرضاً که زه د دغې پلان 3D ته تګ وغواړم نو مستقیما په 3D باندې کلیک کوم، نو ما به دا مستقیما ګایډ کې فکر وکړه دا یو کتاب ده. نو کله چې زه 3D ته راځم مستقیما د 3D ته زه چې کړم راوستلم، دا یې 3D ده. که زه وغواړم د دې کومه نما ته لاړ شم، دا په خپله یو کتاب ده، نو ایست ته لاړ شه نما یې درته راولي، نارت ته ورشه بله نما یې راولي، ساوټ ته لاړ شه بله نما. سیکشن ته غواړې لاړ سي، مثلا بلډینګ سیکشن ده چې دلته ورته جوړ شوی ده، دا یو سیکشن ده چې اخیستل شوی ده. لانګټیټیوډنل سیکشن ته ځې نو کولی شي فقط ډبل کلیک پرې وکړي او هغه ته داخل شي. سټیر سیکشن ته ځې، د زینو سیکشن ته نه ورځي. مطلب دا دی چې د یو کتاب په بڼه عمل کوي، هر یو کې چې کلیک کوي هغلته څه شی کېږي ورځي. د ریویټ په پروګرام کې که موږ کومه 3D کار کو د اټوکټ ډېرې ستونزې حل کېږي. اټوکټ کې که موږ یوازې پلان کار کو بسنه کوي، ځکه چې څومره نماګانې دي، چې څومره سیکشنې دي، هغه ټولې په ریویټ کې کار کېږي. نو ضرورت نشته چې موږ بیا په اټوکیټ کې سیکشن جوړ کړو یا په اټوکیټ کې نما جوړه کړو.
د همدغې نوم او د همدې سیکشن نه استفاده کولی شو. حتی کولی شو چې دا ټرانسفر کو اټوکیټ ته انتقال کو، هلته بیا موږ او تاسې د اټوکیټ مطابق ورته نومونه ورکو، لیول یې ورکو. دا مسایل کې چېرته د اټوکیټ مطابق شی غواړئ نو هغه پکې کولی شي. که پلان ته ورتګ غواړئ نو په دې ترتیب سره پلان ته ورتللی شئ. هر ځای باندې چې کلیک وکړئ د ریوټ په برخه کې که موږ او تاسې خبره د دې وکړو چې د کار ظرفیت او د کار حجم پکې څومره راتلی شي، نو په ریوټ کې هم د اټوکیټ په شانتې دا صفحات چې دي دا انلیمیټډ دي. چې څومره غټه پروژه تاسو وغواړئ، حتی د یو شهرک تر لیول هم تاسو کار وغواړئ کولی شئ. پکې صفحه کې گنجایش شته ده. پرنټ او پلاټ هم ډېر اډوانس ده. تاسو کولی شئ هر کار هم چې کړی ده پرنټ او پلاټ ته اماده کوي، بدله کنې بیا پرنټ کوي، پرنګه پرنټ وکړئ. خو تر ډېره بریده دې کې رینډر اخیستل کېږي او د سکرین په لیول رینډر اخیستل کېږي چې یو چا ته په سکرین باندې وکړئ، ځکه 3D خلک دومره نه پرنټ کوي. راځم دې خبرې ته چې د ریوټ په دې هکله موږ معلومات پیدا کړل چې په څه شکل سره موږ او تاسې کولی شو چې کوم پلانونه او کوم کارونه په ریوټ کې وکړو. نو خاصتا ریوټ فقط ارکیټیکچر ته جوړ شوی او ریوټ یوازې یو ایډیشن نه لري. په ریوټ کې موږ ریوټ ارکیټیکچر لرو، ریوټ سټرکچر لرو او یو بل ریوټ MEP لرو. نو موږ دلته یوازې ارکیټیکچر لرو. ریوټ سټرکچر تقریبا د همغه ایټاپ سوساپ او سیف غونته ده، اگر چې هغومره اډوانس نه ده خو د قوو د محاسباتو لپاره پکارېږي. او MEP چې ده هغه بیا هغه کې موږ او تاسې تقریبا د رینډر کارونه ترسره کولی شو. ښه، راځم دې مسلې ته چې ریوټ پروګرام موږ او تاسې د نصب لپاره څه کار ترسره کوو. نو انسټالیشن یې عیناً د اټوکیټ غونته ده، اټوکیټ غونته یې انسټالوو او د همغه په شانتې اکټیو کوو چې دا عیناً د اټوډیسک کمپنۍ ده. او زه فکر نه کوم چې اکټیویشن او انسټالیشن کې اوس لپاره ضرورت وي، ځکه د اټوکیټ دغه د قابو تقریبا 2-3 کاله وشو چې بازار ته راغلی. نو فکر کوم عام خاص ټول دی اټوکیټ له اکټیویشن او انسټالیشن سره بلد دي. نو ریوټ هم هماغه رقم کېږي، ضرور نه ده چې په دې خبره وکړو. که څه ستونزه وي بیا کولی سئ ما سره شریکه کړئ. راځو دې ته چې ریوټ میټریک ډیفالټ ټمپلیټ اند فیملی ټمپلیټ دا اوس یو مهمه خبره ده په ریوټ کې. زه دفعه دا ریوټ بېرته همغه انټروډکشن صفحې ته لاړ شو. دا اوس وګورئ دومره شیان موږ خلاص کړه، دا ټول دلته راغلي دي. تاسو وګورئ چې کله موږ ریوټ خلاص کړو نو په ریوټ کې موږ او تاسو ته داسې یوه وینډو راځي چې په دې وینډو کې یو لیکلي دي موډلز، لاندې لیکلي دي فیملیز. دا دوه مختلفې برخې دي او په دې باندې غږېدل پکار دي چې دا موږ وپېژنو چې موډلز دلته څه شی دي او فیملیز دلته څه شی دي. انجینر صاحبانو ریوټ د اټوکیټ په شانتې مستقل کومه صفحه نه لري چې تا د مثال په توګه اټوکیټ خلاص کړ، نیو دی ورته وویلې، صفحه خلاصه سو، کار دې شروع کړ. نه، دلته به ته ټمپلیټ انتخابوې او ټمپلیټ ویلی شو موږ او تاسې چوکاټ. ټمپلیټ چوکاټ ته ویل کېږي. لکه یو څوک چې خښتې جوړوي که هغه سره قالب نه وي هغه خښتې نه شي جوړولی. څوک چې خښتې جوړوي هغه سره چې قالب نه وي هغه خښته نه شي جوړولی. خو کوم نفر چې پخ شوی هغه قالب ته ضرورت نه لري. د اټوکیټ او د ریوټ داسې مسله ده. ریوټ بې قالبه کار نه شي کولی. قالب مطلب دا ده چې دا ټمپلیټونه د دې پروګرام سره یو ځای په DVD کې موجود وي. د 2015 نه وروسته په 2018 2019 او 2020 کې فیملیز او ټمپلیټونه او ورسره د دې چې کوم موډلونه دي، مطلب کړکیګانې، دروازې، دا هر شی تیار په همدا پروګرام کې چې انسټال کې راځي. خو د دې نه مخکې ورژنو کې نه راځي. 15 14 13 12 9 دیو کې نه راځي. یو سره بیا جدا DVD اخیستل کېدله چې هغه به د فیملیز DVD وه. اوس هم که موږ اډیشنل ټمپلیټس غواړو نو موږ مجبوره چې بېله DVD واخلو. هغه کې مختلف موډلونه موټر وي، مختلف موډلونه ګروپونه وي، مختلف موډلونه چوکیګانې او فرنیچر وي. مطلب مزید چې هر څومره مواد در سره ډېر وي هغومره ته پلان کې ډېر کار کولی شي، ښه کار کولی شي. خو په 2020 ورژن کې دا هر څه شته دي، انسټال دي.
خو دومره ده چې راوستل غواړي. نو دې کې ته کولی شي په میټریک واحداتو کار وکړي او کولی شي په فوټو انچ واحداتو کار وکړي. لیکن تفاوت دا ده چې کوم موډلز چې دي دا خو تیارې پروژې دي او دا لاندې فیملیز بیا څه شی دي. فیملیز موږ ویلی شو دې ته هغه کوم عناصر لکه کړکۍ لکه فرنیچر لکه میز چې تیار جوړ شوي که ته غواړې او حوصله یې لري کوم یو غواړي چې مینولي په خپله خوښه جوړ کړي هم کولی شي. فیملیز ته لاړ شئ یو نوی موډل واخله. لکه موږ او تاسې بیا په آخر کې کار کوو فرضاً د موږ د خوښې یو پیک نشته دلته زه غواړم پیک په خپله جوړ کړم څنګه یې جوړولی شم. دې بیا زه تاسو ته چل ښیم چې څنګه تاسو کولی شي په خپل لاس په خپله خوښه یو پترن د پیک لپاره جوړ کړئ هغه فیملیز ته اډ کړئ. هر وخت چې وغواړئ د هرې پروژې لپاره له هغه پیک نه تاسو استفاده کولی شئ. په فیملیز کې دا کارونه موږ کولی شو. ته کولی شي یو میز جوړ کړي یوه چوکۍ جوړه کړي که نه یعنې تا د خوښې داسې کوم شی په ټمپلیټو کې نسته ته غواړې چې مینولي خپله جوړه کړي. د مثال په توګه یو پی وي سي پنل جوړ کړي داسې یو شی نو دا موږ کولی شو. نو زه راځم اوس دې ته چې که زه چېرته نوی موډل اخلم نو زه به ورته وایم چې نیو ځکه که اوپن ورته وایم خو تیر یو موډل به خلاصېږي. نو زه فیملیز نه اخلم موډل اخلم زه غواړم چې کار وکړم. نو نیو مې چې واخیسته ګوره دغلته تیار ده ټمپلیټ یې راغلی دي. څو رقمه ټمپلیټ لرو کنسټرکشن ټمپلیټ آرکیټیکچرل ټمپلیټ سټرکچرل ټمپلیټ میکانیکل ټمپلیټ. د دې معنا څه شی ده؟ د دې معنا دا ده چې که چېرته ته په یو ساختماني پروژه کې کار کوي ساختماني پروژې نه مطلب دا ده چې ته غواړې چې په هغه کې بیم هم رسم کې کالم هم رسم کې سلب هم رسم کې مقاطع وښیې ټول عناصر وښیې. ته به بیا کنسټرکشن ټمپلیټ اخلي چې په هغه کې نقطه په نقطه اگر چې ته چې هر ټمپلیټ واخلې خپل په خوښه کار وکړې هر کار پکې کولی شي. خو دې کې لږ څه سهولتونه ایجاد شوي اسانتیاوې راغلي. که زه چېرته ارکیټیکچرل ټمپلیټ اخلم دې کې فقط یو دوه درې طبقې ښودل شوي نورې طبقې که موږ اضافه کوو یو درته خلاصون ښیم. سټرکچرل ټمپلیټ بیا مخکې مې درته ویلې که ریویټ سټرکچر کې کار کوو د تهداب اندازي او دا مسایل بیا دا ضرور دي. او میکانیکل ټمپلیټ بیا که موږ او تاسې چېرته د برق 3D کوو یا مثلا د پلمبینګ شی کوو نو هغه لپاره بیا میکانیکل پکارېږي. زه به اول ارکیټیکچرل ټمپلیټ تاسو ته خلاص کړم. ارکیټیکچرل ټمپلیټ کې دلته وایي چې نوې پروژه درته اضافه کوم که ټمپلیټ ورته دا خو ټمپلیټ نه ده زه غواړم نوې پروژه اضافه کوم. اوکې تاسو وګورئ چې موږ او تاسو ته یوه صفحه پرانیزي. دغه صفحه چې پرانیستله په دغه صفحه کې موږ او تاسې ته 4 نقطې ښکاري چې دا په حقیقت کې 4 سمته دي. نو که تاسو شرق غرب شمال جنوب د پلان غواړئ وګورئ له دې ځینې هم کتلی شئ له دې ځینې هم کتلی شئ. زړه له پراجیکټ براوزر یې ګورئ او زړه له دې جې ګورئ. که موږ نما ته لاړ شو ګورئ چې په دې کې دې 2 لیوله اضافه شوي دي لیول 0 لیول 1 په صفري طبقه کې او لیول 2. که زه داسې کار وکړم چې اوس راشم داسې کار وکړم مثلا دا کلوز کم او دا هم کلوز کم ورته یم چې نیو اوس ګورئ چې د کنسټرکشن ټمپلیټ او د ارکیټیکچرل ټمپلیټ ترمنځ څه فرق ده. دا معنی صفحه ده خو دې نه ماته چې لاړ شم په دې کې ښه دې کې هم کار نه ده کړی عین خبره ده. 2015 کې به یو څه طبقې پکې اضافه ولي په هر صورت. ښه که زه د مثال په توګه میکانیکل ټمپلیټ ته راسم بیا معنی خبره ده خو په دې تفاوتو بیا تاسو وروسته پوهیږئ چې په دې کې فرق څه شی ده. فرق بیا په دې کې دی مثلا دغه کوم چې سټرکچرل ټمپلیټ ده د دې لپاره یوه خبره زه تاسو ته وکړم چې دغه ریویټ پرته له دې چې 3D موډلینګ کوي دا یو څه اندازه براورد هم کوي. براورد په دې معنی چې کوم عناصر ته رسم کړي دي څومره خښتې لګېدلې دي خښتو حجم 100 متر مکعب لرګی په کړکیو کې لګېدلی ده د دې حجم څومره کانکریټ لګېدلی د دې حجم څومره تیږه لګېدلې مطلب کوم مټیریال چې تا کارولی د هغې لپاره ټیبل هم جوړولی شو موږ کولی شو په دې کې اسټیمیشن ترسره کړو. نو هغه کنسټرکشن ټمپلیټ چې ده هغه ته دومره ښه ده چې د هر شي لپاره ټیبل یې تیارې جوړې دي. که ته ارکیټیکچرل ټمپلیټ نه لاړ سې او غواړې چې بیا برابر درته وکړي نو دا ټیبل یې بیا ټولې خپله جوړوي. هلته دا چې دا ټیبل یې تیارې جوړي. نو داسې یو څه واړه تفاوتونه شته په مختلفو ټمپلیټو کې. باقي اپیرنس یا هغه شکل د ټولو ټمپلیټونو یو شی ده. مطلب زه راځم ارکیټیکچرل ټمپلیټ ته اوکې بس دا تقریبا یو شی دی یو رقم ټمپلیټ. ښه په ټمپلیټ کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ کوم واحدات کاروو او د کوم واحد سره کار کوو. ځکه چې کله موږ ټمپلیټ معرفي کړه نو د هغه نه وروسته نو موږ به څه کوو موږ او تاسې به واحد معرفي کوو. نو واحد څنګه معرفي کولی شو ډېر اسانه ده. موږ او تاسې کولی شو چې دلته مین بټن ته راشو دغه قسمت کې موږ او تاسې راشو یا به منیج کې ویو یا به موډیفای کې غالبا موډیفای کې ده نو موډیفای کې خو نه ده منیج چې دلته ټول په لیکنې دي چې
اگر چې موږ او تاسې دې لپاره شارټکټ لرو یو ان ام چې ووهه د یونټ صفحه موږ او تاسو ته خلاصېږي خو زه دا موقعیت هم درته وښیم داسې به ښه وي ماسینګ ان سایټ انالایز انوټیټ دلته به وي دلته هم نه و همدې مینج کې باید وي project parameter transfer project units دغلته که موږ او تاسې راسو project unit ته په project unit باندې کلیک کوو په project unit کې موږ او تاسو ته چې راځي کامن یا عمومي یونټ دی لینټ یا طول په څه شي اندازه کېږي د میلی متر ښودلی زه ورته یم چې نه په سانتي متر اندازه که مثال که نه د ریوټ د واحداتو یو بله خبره درته وښیم په ریوټ کې واحدات ډېر ښه ډاینامیک سیستم لري اټوکیټ غونته نه دي اوس اټوکیټ کې چې تا اول کې واحد سانتي متر ونیوه او پلان دې په سانتي متر باندې رسم کړ بیا وروسته هغه واحدات میلی متر او متر ته نه اوړي که ته غواړې چې یو څوک درته ووایي چې یاره په میلی متر باندې زه نه پوهېږم دغه واحدات یا په میلی متر زه نه پوهېږم دغه واحدات ماته په فوټو انچ باندې راکړه نو ته مجبوره له سره بل پلان رسم کړي واحد فوټو انچ وټاکې همدغه پلان له سره رسم کړي او بعد له هغه نه په فوټو انچ ډایمنشنینګ وکړي ریوټ داسې نه ده ریوټ کې دی که ټول ماډل په سانتي متر هم جوړ کړی چې کله د واحدات میلی متر ته واړو دا ټول میلی متر ته اوړي که دې په میلی متر جوړ کړی چې په آخر کې د واحدات انچ فوټ ته واړو په آخر کې ټول فوټو انچ ته اوړي په منځ کې واحدات اړې هر وخت یې بدلولی شي نو دا یې اکسپټ کوي اخلي دا یو خاصیت ده د ریوټ طول مې واخیسته بل مساحت د مساحت په شي اندازه کې طبیعي ده په متر مربع باید اندازه کې حجم په متر مکعب ده زاویه په درجه باندې ده میلان په فیصدي باندې وي او که په درجه باندې وي زه ورته وایم که په فیصدي باندې وي نو ډېر ښه راځي نو پرسنټیج باندې ماته میلان کېږي کوم ځای کې میلان وي 2% میلان ده که نه کرنسي ده کرنسي ولې ضرور ده ما تاسو ته چې برابر دم کوي نو هغه لپاره که بیا فی واحد لپاره تاسو پیسې ټاکئ نو بیا کرنسي ضرور ده نو دلته موږ او تاسې کرنسي لرو کرنسي لپاره تاسو کولی شئ مختلف واحدات وټاکئ خو زه بیا دا درته یم که کومه کرنسي پکې نه وي موږ یې څنګه اضافه کوو دا بیا وروسته درس ته موږ او تاسې وایو ماس ډنسټي ځینې مسایل دي لکه موږ سایټ اضافه کوو خاوره ده او د خاورې کثافت ده او حجم ده او دا مسایل دي دا په چی اندازه کې وخت په چی باندې اندازه کې او سپیډ په چی باندې اندازه کې صحیح ده دا هغه څیزونه دي چې واحدات یې موږ او تاسې بدلولی سو نو سټرکچرل واحدات دي الکتریکل واحدات دي مثلا په الکتریکل کې د برق شدت په چی اندازه کې د برق پوتنشیل په چی اندازه کې فریکونسي په چی اندازه کې الومینانس یا د روښنایي شدت په چی باندې اندازه کې افیشنسي په چی اندازه کې دا مطلب د برق واحدات دي که دا موږ اوکې کوو واحدات یې موږ او تاسې سیټ شو د ریوټ د هغه په اړه باید موږ وغږیږو د څه ورته وایي انټرفیس په اړه باندې نو دا خو تقریبا اکثره پروګرامو کې تشریح شوي دي دې قسمت ته موږ او تاسې ټایټل بار وایو دغه قسمت موږ او تاسې سره چې ده دې ته موږ او تاسې کیو ای ټي یا کویک اکسس ټول بار هم وایو چې دا ټول کمانډونه دي موږ په خوښه دي موږ کولی شو دا کمانډونه لرې کړو او موږ کولی شو چې دا کمانډونه څه کړو دا کمانډونه اضافه کړو نور دغه قسمت موږ او تاسې سره دغه ساحې نه چې تاسو ګورئ دغه ټول دغه ساحه ټوله د څه په نوم یادېږي دا د ریبن په نوم باندې یادېږي مخکې د 2009 کال نه مخکې د منیو سیستم اوس هم منیو ده هم ریبن ده ریبن د څه سهولت راوستی ده چې دا ټول کمانډونه د شکل له مخې نه تنظیمیږي د شکل په اساس باندې کار کوي نو په همدې اساس باندې موږ او تاسې وایو چې یو څه شی جوړ کړی ده موږ ته سهولت یا اسانتیا یې جوړه کړې ده نو د ریبن برخه چې ده متشکل ده له څو برخو نه ریبن متشکل ده له ټاپس نه او له پینلز نه او له کمانډز نه ټاپس چې موږ او تاسې وایو دغه ټول ټاپس دي لکه ارکیټیکچرل ټاپ سټرکچرل ټاپ سټیل ټاپ سیستم ټاپ انزرټ ټاپ بیا هر ټاپ متشکل له پنلو نه ده لکه ارکیټیکچرل ټاپ کې موږ او تاسې بیلټ پنل لرو سرکولیشن لرو د مثال په توګه موډل لرو روم اینډ ایریا لرو اوپننګ لرو ډیټم لرو داسې هر یو ته چې لاړ شو دا بیا خپل پینلونه لري او په هر پینل کې چې دا کوم شیان ښکاري دي ته یو کمانډ موږ وایو یا امر ورته وایو که نه لاندې موږ او تاسې دغه په حساب ورک سپیس ده چې کار پکې ترسره کوو او موږ او تاسې دې ساحه کې کیوب لرو چې له دې نه نماګانې مختلفې اخلو دغه ډېر یو مهم شی د پراجیکټ براوزر احیانا دا کله درنه ورک شو بیا څنګه کوئ لکه ډېر کنټرولونه به درته ستونزمن شي نو که تاسو غواړئ چې پراجیکټ براوزر بیرته راولئ ډېر اسانه دلته به راشئ د ویو ټاپ ته د انټرفیس کمانډ ته به راشئ دې نه به په پراجیکټ براوزر باندې کلیک وکړئ نو دا به بیرته را پیدا شي دا یو ښه سهولت دی د پراجیکټ براوزر چې دا باید حتما په پراجیکټ براوزر کې ګوره لجنډس موجود دي سکیجول اینډ کوانټیټیز موجود دي شیټونه موجود دي فیملیز موجود دي ډېر شیان په دې کې موجود وي نو د دې شتون حتمي ده او د دې نه ښکته موږ او تاسې سټیټس بار لرو زه دلته ځینې بټنې دي چې هغه په یوه مینو کې هم نه پیدا کېږي چې دا بیا موږ لولو چې دغه بټنې دي دا بټنې په مینیوګانو کې نشته دا ارومرو باید همدلته مطالعه شي
او یو تعداد بټنې دی باټم سټاټس بار رایټ بټنې دي چې په دې باندې بیا موږ او تاسې څه شی کوو خبره ترسره کوو. ښه نو مسله دا شوه چې د دې معرفت او د واحداتو ټاکل وشول چې موږ څنګه دې ته معرفت وکړو او څنګه د واحداتو ټاکل پکې وکړو. را به شو د دې ابیلیټي ته چې ریوټ پروګرام کومې توانایي یا کومې وړتیاوې لري. زه به یو پلان تاسو ته خلاص کړم او په هغې کې به ځینې کارونه تاسو ته وښیم چې ریوټ کوم کارونه ترسره کولی شي. ښه انجینر صاحبانو یو موډل موږ او تاسې تیار لرو، دلته خلاص شوی ده. که تاسو غواړئ چې په رنګه بڼه یې وګورئ دغې جینه به راسو ریالسټیک به ورته واخلو، نو بیا به دا لږ څه په هغه خپلو رنګونو کې راشي یا هغه کوم ریل مټیریل چې دې ته اپلای شوي په هغه شکل باندې به راشي. نو یو څه وړتیاوې درته ښیم د دې پروګرام چې کله موږ دې پروګرام کې کار کوو څه وړتیاوې لري، کوم کارونه په دې کې ترسره کولی شو، په کوم شکل ترسره کولی شو. ځینې شیان خو مې تاسو ته وښودل چې کولی شي دې پلان نه ما 3D هرې برخې ته جدا جدا لاړ شو. ځینې کارونه په دې کې دا دي چې که فرضاً موږ وغواړو په دې کې یو څه شي کې تغییر راولو، نو څه چې په دې کې تغییر راولئ تر ټولو ښه خبره دا ده چې په پلان کې تاسو تغییر راولئ ضرورت نشته ده چې مطلب په 3D کې هم تغییر راولئ، چې دا په دې شکل عیار شوی ډاینامیک عیار شوی ده چې په یوه برخه کې تغییرات راولي اتومات هغه تغییر په بله برخه کې هم اتومات واردېږي. اوس یو مثال درته وایم. که فرضاً زه یو دا شو ښه واکتروی بند او لیول 1 ښه دلته به راشم او زه به د دې یو منزل خلاص کړم لیول 2 او لیول 1 دا د مثال په توګه دلته صحیح ده. د زینې په څنګ کې دغه زینه تاسو ګورئ. زه به اوس داسې کار وکړم چې د مثال په توګه ویو ته به راشم او ویو نه به راشم چې 3D لیول 2 به لرې کړم، لیول 1 به پرېږدم او دلته به ورته وایم چې ټایل ویوز. زه به دغه بله خوا د ساختمان راتاو کړم چې هوبهو هماغه خوا شي چې زمونږ کار ده. دلته اوس تاسو وګورئ، خاص د یو مثال په ډول درته وایم. ګورئ دغه زینه ده، ما دلته سلیکټ کړه، مثلا دا د سلیکټ مې کړه، تاسو وګورئ دلته اتومات سلیکټ شو. یعنې ګوره دا پلان ده او هغه 3D ده. اوس زه دلته دې موقعیت بدلوم، ګوره چې دلته موقعیت بدلوم په 3D کې په پلان کې هم بدلیږي، چې دلته بدلوم هلته هم بدلیږي. یعنې زه څه غواړم درته ووایم، زه غواړم دا ووایم چې ریوټ چې دا په داسې شکل ډاینامیک عیار شوی ده چې تاسو هرې خوا ته په 3D کې تغییرات واردوئ، هغه تغییرات به په ټولو برخو کې، په قطع کې، په نما کې، په پلان کې، په ټولو کې اتومات واردېږي. دا یو ښه والی ده د ریوټ د پروګرام چې موږ هره برخه کې تغییر راولو، دا تغییرات بیا اتومات شکل کې واردېږي. بله خبره پوه نه شوم څنګه په 3D کې هم خوځېږي. حتی که په پلان کې تاسو کوم شی رسموئ په جریان د رسم کې، دلته په 3D کې اتومات رسمېږي. یعنې ښه والی دا دی چې سړي ته خپله غلطي اوچته ښکاري. صحیح ده. مثلا زه دلته پلان کې کار کوم، یو شی رسموم، امکان لري په 3D کې زما فکر نه وي د هغې مخکې کومه معنی موجوده وي. مثلا زه یو ځای کې زینه جګوم، فکر مې نه وي چې له دې نه بره دلته یو معنی د هغې سره لګېږي. دلته 3D کې اوچته درته ښکاري چې زینه جګېږي، تا ته معلومېږي چې یاره دلته خو نه ښکاري، لیکن هلته خو ښکاري بره زینه لګېږي، دا غلط ده دا ځای. نو د کار په پروسس کې تا ته خپله غلطي اوچته ښکاري. بل ښه والی دا ده چې د انجنیري نورمو سره برابر ده. تاسو دلته وګورئ، دغه ټولې کړکېګانې دي که نه؟ ګورئ دا په اول منزل کې کړکېګانې دي که نه؟ لیکن دا کړکېګانې پلان کې چې څنګه باید په مهندسي شکل کې کړکۍ په پلان کې رسم شي، هماغه رقم رسمه شوې ده. وګورئ هلته هغه 3D کړکۍ ده، په 3D شکل ښکاري، لیکن دلته په پلان کې دا رقم ښکاري. نو په دې کې یو بل ښه خاصیت شته ده چې انجنیري نورمونه یې په نظر کې نیولي. یو جسم په پلان کې باید څنګه ښکاره سي، په 3D کې باید څنګه ښکاره سي، په نما کې باید څنګه ښکاره سي، په سیکشن کې باید څنګه ښکاره سي، د همغو اصولو مطابق یې درته ښیي. لکه دغه شیشه په قطع کې باید څنګه ښکاره سي، همغه رقم پټرن درته ښیي.
په نما کې باید څنګه ښکاره شي نما په رقم کې په پلان کې باید څه رقم ښکاره شي هماغه رقم تاسو وګورئ دلته موږ په دې پلان کې ډېرې دروازې هم لرو وګورئ دلته دروازې هم شته لیکن دلته ټولې دروازې ګورئ په څه شکل دي څنګه چې باید مهندسي کې رسم شي دروازې بس دلته دا دروازه فرضاً که زه یوه نما واخلم د مثال په توګه ایست یا نارت یا ویسټ یا داسې کومه نما واخلم تاسو وګورئ هغه د زینې مقابل کې دروازه ده لیکن دلته دا دروازه سم صحیح د پلان په شکل ښکاري لیکن هلته سم صحیح د پټه دروازه ده نو کوم شی په کومه برخه کې څنګه باید وښودلی شي دا ریوټ مکمل پکې څه شی لري مکمل تخصص لري پکې پوهېږي چې کوم شی باید کوم عنصر باید په کوم ډول وښودلی شي نو په قطع کې هم عناصر د نیمایي قطع شوي نیمایي درته کوي پوره قطع شوی پوره درته کوي چې څه رقم قطع شوی په هماغه رقم نو دا هغه وړتیاوې دي چې په ریوټ کې موجودې دي بل ښه والی ما تاسو ته ویلې چې دې ټمپلیټونه ډېر زیات دي دغه کوم عناصر چې تاسو په دې پلان کې ګورئ دا تیار ریډیمیډ عناصر دي لکه کړکیګانې دي لکه موټر ده لکه دا فنس ده صحیح ده که نه دا کټاره ده دا اکثر عناصر مونږ تیار لرو فقط راوړو یې دلته یې څه کوو ایډ کوو فقط هغه کنسسټنسي باید وساتو چې څنګه تسلسل وساتو او څنګه مونږ او تاسې دغه د ځای په ځای کولو دقیق موقعیت یې په نظر کې ولرو نور مطلب هر څه مونږ او تاسو ته موجود دي چې څومره مونږ او تاسو سره د موادو ذخیره او د ټمپلیټو ذخیره زیاته وي هغومره به د مونږ کار څه وي پاورفل وي قوي وي دا هغه وړتیاوې دي چې په ریوټ کې څه شی دي موجودې دي ښه بله خبره ریوټ د هر څه لپاره د لیست کولو ډېره ښکلې ځانګړنه لري مطلب څه ده څومره دروازې او کړکۍ چې ته اضافه کوې دې ورته کولی شي نمبر یې ورکړي په پلان کې نمبر یې لري وروسته چې کله براورد کوي هلته بیا تا ته پکارېږي حتی دومره پاورفول ده چې په هغه د براورد لیستو کې په کوم نمبر دروازه باندې کلیک وکړه ډایرکټ د 3D کې راولي سلیکشن یې درته کوي چې دا دروازه دغه دروازه ده که ته په پلان کې غواړې که په 3D کې غواړې فقط هلته کلیک پې وکړه دلته راځي دلته سلیکټ کوي هلته ټیبل راوله او دلته 3D راوله هلته په ټیبل کې کلیک پې وکړه که درنه ورکړي چې دا کوم چې دروازه ده دلته په سلیکشن کې درته کوي وایي دغه دروازه نو دومره پاورفول کار په دې کې موجود ده بله خبره په دې کې دا ده چې د هر منزل مشخصات ارتفاع دا هر څه موږ سره شته مثلا دلته که زه راشم تاسو دلته وګورئ د تهداب نه شروع بیسمنټ د صفري نقطې نه 2 متره او 20 سانتۍ صفري لیول یې دا د ځمکې لیول شو لیول 1 1 متر و 15 سانتۍ چې دا یې موږ یې تاکه او چت شو لیول 2 چې د اول منزل بام ده 4.52 همدا رقم لیول 3 لیول 4 تر کوم چې پورې لیول 11 او بالاخره د روف برخه ده 22.52 نو دا ښه والی دا ده چې موږ نه یو منزل هم نه ورکېږي او ټول دلته شته دي هر لیول ته چې تاسو لاړ شئ وغواړئ کار پکې وکړئ همغه لیول باندې کلیک وکړئ او همغلته تللی شي مثلا د نهم منزل پلان ته ما بوزه دا یې نهم منزل پلان دی تاسو دې په راحتۍ سره ورتللی شي چې هر یو باندې تاسو کلیک وکړئ هغې ته څه کولی شئ ورتللی شي دا هغې ځانګړنې دي هغه ځانګړتیاوې دي چې په ریوټ کې شته احیانا که یو څوک ووایي چې ما ته یوه قطع په کار ده د دې داسې یو قطع ما ته واچوه د دې چې دغه زینه هم پکې پرې شي او بعد له هغه نه دا قطع ما ته وښیي نو ډېر اسانه کار ده موږ کولی شو سیکشن واخلو دې چې نه قطع کش کړو ګوره ډېر اسانه کار دلته راشو بعد له هغه نه په دې باندې څه وکړو کلیک وکړو موږ او تاسو ته به دا مکمل څو منزله ساختمان قطع شي او د زینې ټوله ځانګړنه به موږ ته راکړل شي او څه شی په قطع کې څنګه باید ښکاره شي هغه ټول موږ ته ښیي چې په قطع کې یو شی باید څنګه ښکاره شي ګورې تاکاو یې قطع کړی ده خلاصه هغه معیاري توګه باندې قطع باید څنګه ښکاره شي هم موږ ته ښیي او که موږ غواړو چې په رنګه شکل یې وګورو هم کولی شو یعنې که قطع موږ رنګه غواړو هم دلته راتللی شي نو دغه ټولې ځانګړنې دا په ریوټ کې څه شی دي موجودې دي او دغه وړتیاو سره موږ او تاسو ته کار ترسره کوي ښه په دې خبرو باندې موږ پوه شولو د یونټس په مسله باندې پوه شو ریوټ باندې کوم کارونه کولی شو انټرفیس باندې هم پوه شولو اوس نو موږ او تاسې په ویو باندې غږیږو او
او بعد له هغه نه بیا په الیویشن او 3D او سیکشن او د ویوګانې باندې خبرې کوو. د اډوکیټ چې د ویو کوم آپشنونه دي هغه په ریویټ کې شته. مطلب په ویل باندې موږ او تاسو زوم ان زوم اوټ کولی شو. نور کارسر باندې رائټ کلیک لیفت کلیک عین د اډوکیټ په شان دي. تفاوت دا ده چې اډوکیټ کې موږ لاین رسمو دلته مستقیما وال راخلو رسمو. صحیح ده؟ هلته یوازې یو لاین رسمو دلته مستقیم وال راخلو دیوال د تاویل کې رسمو خلاص. نور عین د اډوکیټ په شان کار کوي. طول ورته ورکوي، عرض ورته ورکوي. عین همغه شان کار کوي. دومره خاص تفاوت پکې نشته. خو عناصر دلته شته ده. موږ کولی شو دلته روف اضافه کړو، دلته کولی شو وال اضافه. تاسو وګورئ وال د ډور د وینډو د کمپوننټس دي، کالم د روف د سیلینګ د فلور ده. صحیح ده؟ کورټن سیستمونه دي، مثلا رمپ د سټیر ده. دا هر څه خپلې جدا مستقلې موضوعګانې دي چې هر یو باندې یو موږ او تاسې غږېږو. اوس لپاره چې کوم شی زه درته ښیم هغه دا ده چې دغه لیول یې موږ څنګه کریټ کوو. نن به همدا موضوع ووایو، نور بیا بس ده. تاسو وګورئ که موږ او تاسې په ارکیټیکچرل کې اوس هم دلته لیول اضافه کوئ سو که فرضاً زه بیخي یو نوی موډل واخلم بیخي به ښه سي. دا شته موډل به بند کړم. څنګه پوه نه شوم؟ برق راغی. ځه ورکه اوس په دغه شی کار کوو. اوس هسې یو خنډ جوړوي. کنسټرکشن ټمپلیټ به پرېږدم، ارکیټیکچرل ټمپلیټ به واخلم. اوکې دا صفحه به خلاصه شي. ګورئ دلته موږ او تاسو ته لیولې راکړي دي. که زه چېرته د دې ایسټ نه ماته لاړ شم، ګوره دا دوه لیولې راکړي. چې څوک وایي آیا دا به په همدې شکل ډیفالټ وي که موږ تغییر راوستی شو؟ بلکل یې راوستی شو. دا 4000 ده. موږ غواړو چې د هر منزل ارتفاع د مثال په توګه 4000 نه وي، څو وي؟ 3000 وي. چون واحد هلته میلی متر ده، ځکه 3000 که غواړې په سانتي متر کار وکړي یو ان ووهه. د اټوکیټ د شارټکټو د دې شارټکټو دومره خاص تفاوت نشته. اکثره شارټکټونه د اټوکیټ ډیفالټ دي چې کوم شارټکټ وایي انټر به درکړو، دلته به انټر نه کوي. لکه اټوکیټ کې موږ یو ان انټر نو بعد هغه نه بیا واحدات ته یو ان ووهه په خپله راځي، انټر ته ضرورت نشته. زه راځم دا میلی متر اړوم په سانتي متر باندې. اوکې اوکې ګورئ 300 شو د 3000 نه. اوس که زه نور غواړم اضافه کړم، څنګه اضافه کوم؟ تاسو به راشئ دلته ویو ته، د ویو نه کولی شئ څه شی واخلئ؟ ارکیټیکچر نه به راشئ څه شي ته؟ دلته لیول ته به راشئ. لیول به واخلئ. په لیول کې یوه طریقه دا ده چې موږ او تاسې په خپله رسم کړو. مثلا دې نه زه فاصله اخلم 300 باید څو شي؟ 600 شي. مثلا 300 نور اندازه خو یې همدغه مبدا نه اخیستې ده. نو زه به 600 ته راسم. 600 ته چې راغلم کلیک کوم او بعد له هغه نه دا چې شی کوم رسموم. خو تر دې یو اسانه طریقه یې هم شته. اسانه طریقه یې څنګه ده؟ که موږ او تاسې دغلته په ډرا کې راسو او د لاین په ځای پک لاین واخلو. پک لاین معنا دا چې دا د افسټ په شانتي کار کوي. دغلته فاصله ورکړه 300 بعد له هغه نه پورته ځه له خیره کلیک کوه خپله اضافه کوي. لیول 3 لیول 4 کته راځو مثلا فاصله ورکوو منفي یو سلو شل. نو ګورئ د دې نه کته راځو د مثال په توګه ورته چې منفي شل سانتي د کف یا بل شي لپاره موږ اضافه کوو. دا هم راغی. اوس کولی شو چې دغه نومونه تبدیل هم کو. څنګه تبدیلولی شو؟ اوس یوه خبره بله لکه که دغه مشکل سره مخ شو. اوس ګوره دغه نومونه یو د بل د پاسه چې شول راغلل. که زه غواړم چې دا لږ ذره مستقل شي دغلته به راسي هلته ګورې یو زیډ غونته علامه ده. په دې کلیک وکړه دا په خپله ښکته ماتېږي. نو چې هر څومره یې کته کش کړي کش به شي. نو بیا به ډېر مزاحمت نه کوي. ګورئ دا بیا هر یو خپله واضح ښکاري. د نومو مسلې ته راځو. دغلته راشئ په دې نوم باندې کلیک وکړئ. کولی شئ ورته ووایم چې باټم آف فوټینګ. د صفر مبدا یې صفر نقطه ده. که غواړئ چې صفر نه ښکته لاړ شي منفي قیمت به ورکوئ، که پورته مثبت. نه صفر نه به حسابوي. ښه راځو دې ته چې دغې ساحې ته اوس دې ته ما نوم ورکړه باټم آف فوټینګ. دې ته نوم حتی کوی شو موږ او تاسې په خپله پښتو ژبه لیکنه پکې وکړو. مثلا دلته کوی شو ولیکو چې تهداب. دا اخلي مشکل نشته ده، سپورټ کوي. دلته راځو ورته لیکو مثلا
لومړی پوړ داسې هېڅ ستونزه نشته. موږ کولی شو چې په هره ژبه یې دې لپاره دغه لیولونه چې کو دا ولیکو. انشاءالله په دې کې ستونزه نشته ده. نو دا شو د لیولو اضافه کول او د لیولو ترمنځ فاصله ټاکل. که دا فاصله هر وخت موږ وغواړو تغییر وکړو کلیک پې کوو او تغییرولی شو. نو د نن لپاره هم دومره کفایت کوي. سبا ته بیا له خیر مستقیم په ډراوینګ باندې شروع وکړو.